السلام علیکم عزتمنو. نن علي شه 007 د اویز د قاتلانو په باره کې داسې خبرې کړې دي چې ویلي دي چې دا قاتلان دي پانسي کړي شي ځکه چې د ګل غوندې خلک یې ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی. عزتمنو نور څه ویلي دي زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. د پاکستان مشهوره ډانسره اداکاره علیشه 007 په سوشل میډیا باندې ډېره مشهوره ده او هغه هم د اویز د قاتلانو په حق باندې اواز اوچت کو او ویلي دې کسان دې هېڅکله معاف نه کړل شي. دی چې دی دوی اویز د ګل غوندې خلک ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی. دوی چې د اویز په کم مرګ باندې قتل کړی دی نو اویز داسې مرګ قابل خو نه و. عزتمنو علي شه دغه شانتې خبرې کړې دي او که نه دي زموږ نه ډېر مینهوالو همدغه شانتې پوښتنه کړې ده چې علي شه هم د اویز د قتل په باره کې داسې خبرې دا رښتیا کړي دي او که نه دي. خو نه عزتمنو علي شه تر اوسه پورې د اویز د قاتلانو په باره کې داسې هېڅ خبرې هم نه دي کړې. هغوی خپلو فلمونو او ډرامو کې مصروفه دي او د اویز طرف ته څه توجه نه ده ورکړې. شریک کړې وي خو ښه خبره ده، بده خبره نه ده د یو مسلمان ورور په غم کې ځان شریک کړي. خو نه موږ نه مې خپله مینهوال همدغه شانته غوښتنه کړې وه او موږ تاسو سره خبره شیر کړله. عزتمنو دا پروپاګانډا ده، دا خبره دروغ ده او تر اوسه پورې علي شه د اویز په باره کې داسې خبرې نه دي کړې. عزتمنو زموږ د نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.